السلام علیکم. نن به تاسو ته په دې ویډیو کې د ذهن او د حافظې د ذهن د تیزیدلو او د حافظې قوي کېدلو یو څو ټکنیک او جسمانی ورزش ښیم چې د هغې په وجه باندې به ستاسو انشاءالله ذهن او حافظ دواړه مضبوط شي. هغې ګړنبې چې دی دا دواړه لاسونو به دل غوندې شکل جوړ کړئ او هغه به یو بل سره ملاوئ. دا ورزش به تاسو کم از کم 7-8 سکنډه کول پکار. او د دې نه بعد بل یو وړوکی ټکنیک چې هغه دا دی چې تاسو به ځان له خپلې مطالعې ځان له یو ګول جوړ کړئ. یو وړوکی غوندې ګول به جوړ کړئ او هغه ګول د مکمل کېدو نه بعد به ځان له په خپله یو وړوکی انعام. نو د دې په وجه باندې به ستاسو زړه ته تسلي میلاو شي او ستاسو زړه به د مطالعې د پړایې طرف ته نور توجه برابر شي. او د دې نه بعد یو بل ټکنیک هغه دا دی چې د وده کېدلو نه مخکې 2 غنټې یا 3 غنټې مخکې خوراک بندول. مثلا انسان څه خوري هغې نه مخکې د خوب نه مخکې هغه ختمول بیا نه کول. او دغه شان موبایل استعمال هم یا د نور څه استعمال هم چې دی هغه 1 غنټه مخکې ختمول. او بل چې کله انسان سهار راپاڅي او لمونځ د هر څه نه بعد چې دی نو ځان ته مخاطب شي او هغه ښه کارنامې چې کومې دي هغه به ځان ته رایاد کړي او ځان ته په خپله جدید ذات ورکړي. او بیا د ذات ورکولو سره سره به د الله شکر ادا کړي. څنګه چې سلیمان علیه السلام هذا من فضل ربي چې دا ټول زما د الله فضل، نو د الله حمد و ثنا به وکړي. د دې یو څو ټکنیکو په وجه باندې انشاءالله ستاسو ذهن هم مضبوط شي او حافظه به هم مضبوط شي. جزاک الله خیر.